بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب زدنا علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نو مونږه په باب اول کې القاب او زحافات ویل، دا علل او زحافات. نو دا علل او زحافات چې تا ته یادي جوز په بحرونو کې بیا سنئ او بیا تا ته یادي او کداغه تا ته نه یادو نو بیا په مخ باندې کله به یو پاناله کله به بل پاناله چیرې دا پکې ستو وي دا پکې ستو وي. نو چې په دې دغه کې او په ضروبو کې او په عروضو کې پای کې دغه علتونه چرنده استعماليږي او دغه زحافات د پکې استعماليږي. نو په دې کې منګل اولنې بحر طویل چرنده ویلو په دې دویم باب کې او موږ ویل چې په بحر طویل کې کمی تفعیل راځي، فعول مفاعیل فعول مفاعیل دا به سلور پیری راځي. سو پیری سلور پیری راځي او د دې یو قسم عروض او درې قسمه ضربونه راځي. اولنې ضرب سو مقبوض، اولنې سو مقبوض. نو تاسو قبضو پیژندو چې قبض څه دی؟ د تفعیلی پنځم ساکن حذف کول، پنځم ساکن حذف کول او درې قسمه ضربونه راتللو، یو صحیح یو مقبوض یو محذوف. صحیح څه دی؟ چې پای کې هیڅ قسم یعنی چې دا هر قسم زحافات او علل نه خالی وي نو دې څه لګي؟ صحیح ورته مو سالم ورته مو صحیح ورته مو څه ورته سالم. او ال لګي دا سوري چې محذوف حذف نه حذف څه ته لګي؟ نو ال لګي نو مفاعل نه مفاعیل ویل کنه. اوس دویم نمبر بحر موږ وایو بحر مدید. ما ته فکر دی کنه؟ فکر د بحر مدید خلاصه دا ده، ما ته ګورئ د بحر مدید خلاصه دا ده چې بدی کې با دو تفعیل راځي، فاعلات فاعل سبب کې راځي، فاعلات فاعل دا به کې راځي سلور پیره، سو به کې راځي سلور پیره او دا بمجزوی وجوبا سلور تفعیلی به کې بلانه بلاولنی تفعیل کې به سلوري او په دویم کې به سلوري. خدا به مجزوی مجزو وجوبا مطلب دا ده چې بدی کې با یو تفعیلا دا به کې حذف وي، یو تفعیله په کې سوي مکمل تفعیله په کې حذف وي. نو پکار خدا دې چې پدې کې آته وي، پکار خدا چې پدې کې سوې یعنی سلور په اولنی بیت کې او سلور په اخر په اولنی بیت کې او سلور په ورسونی بیت کې کنه ها کویږي په دې باندې. خو پدې کې به دا مجذوب وي، مجذوب لګي چې مکمل جز د دې نه حذف شوی، چې مکمل جز ته حذف شوی نه ایت څه لګي ها مجذوب ورته لګي. نو د دې کې با سو تفعیل به راځي، درې په الاوله کې راځي او درې په دویمه کې راځي. فاعلات فاعل فاعلات دا به یو تفعیل شي او دا به یو جز شي او بل جز به فاعلات فاعل او فاعلات. اوس بدی کې پکار کوم کله دا وا چې سلور په الاوله کې سلور په دویم کې کنه خدا مجزوم ده. مجزوم نه دا چې یو تفعیله به کې حذف شي، یو تفعیله به کې غونډه حذف شي غونډه. پوښوي به باندې پرې باندې پوښوي. نو د بحر مدید په دې کې کمی تفعیلی وي، یو به کې فاعلات وي ایو به کې فاعل وي، یو به کې فاعلات وي یو بل به کې او دا به کې سلور پیری راغلي. سو پیری راغلي سلور یعنی په اولنی میدی کې سلور په دویم میدی کې خدا به مجزوم وي وجوبا. مجزوم مطلب څه دی؟ چې یو تفعیله به ځوانو نه حذف وي. پوښوي به باندې ها د بحر مدید ما ته فکر دی د بحر مدید درې عروض او شپږ ضربونه راځي، درې عروض او شپږ ضربونه، درې عروض او شپږ ضربونه. عروض نه پیژنم بھائی د اولین بیتی اخرانی جستا سو لګي عروض ولګي سو لګي. نو یو عروض لري کنه داله صحیحه نمبر 1 په صحیحه خو نه پیژنم. هر قسم ضیافات نسوي سالمي. دویم د محذوفه، محذوفه نه پیژنم چې سبب خفیفه کې نو دا فاعلات دلیل مڅ جوړ شوی، سبب جوړ شوی فاعلا فاعلات سي فاعلا. او دریم نمبر دریم نمبر ده محذوفه مخبونه، محذوفه مخبونه. نو لکه محذوفه کومه ده وسوي چې څه ته وای سبب خفیفه شوی
خو مخبونه نه پیژنم چې خبن پکړل شوی خبر نه ير شوی دی دویم ساکن پکې سي نو ګوره د فاعلات نه چې معذوفه چې دا بس شي فاعلات دې کنه نو فاعلات نه بلول چې معذوفه کوم نو څه بچي فاعله او فاعله نو بیا څه جوړ شي الف په حذف شي کنه الف په حذف شي نو چې مخبون شي نو څه بچي فاعله سي فاعله 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 چې محول له فاعلون ته محول له څه ده کوم محول کې کنه محول کې استغفر وکړه نو په بحر مدید سو قسمه عروض راځي سو قسمه نمبر 1 سره صحیح نمبر 2 محذوفه نمبر 3 محذوفه مقبونه صحیحه څه ده وای او محذوفه سبب خفیف کې حذف شوی او محذوفه مقبونه سبب خفیف کې هم حذف شوی او دویم ساکن بګي لکه فاعلات کې چې زد وکړه وکما ندینه مسو جوړ شي فاعله سبب جوړ شي فاعله چې محول له فاعلون دا پوه شئ نو دا بحر مدید سو قسمه عروض دي درې او ضربونه سوري شپږ دي یو د دې صحیح ده یو د دې صحیح ضرب ده چې هغه سره دي صحیح راځي سره دي صحیح چې دوانه څه ایوي ویم مثالونه به ویم پوه شئ چې معذوفه کنه نو د درې قسمه ضربونه راځي سو قسمه درې قسمه ضربونه راځي سو قسمه نمبر 1 ده مقصور نه پیژنم بھائی سو کې پیژنې وای چې قصر پکې شوی قصر نه پیژنم کنه ها څه وای ها د سبب خفیف اخرنه حرف حذف کول او متحرک ساکن کول د فاعلات دې کنه بھائی د فاعلات کې چې ځکلا د سبب خفیف نه اخرنه حرف ساکن حذف کما او دا متحرک ساکن کما سبب دې جوړ شي فاعلات سبب دې جوړ شي فاعلات سبب دې جوړ شي فاعلات الثاني مثلها او دویم نمبر دې د محذوف چې دا محذوف نه پیژنم سبب خفیف کې حذف شوی فاعلات سبب صحیح فاعلات سے فاعله پوه شئ او دا محذوف نه ورستو دا چې کله محذوفی کنه دریم نمبر ابتر به سببي ابتر نه پیژنم چې بتر پکې شوی بتر څه ته لګيږي حذف مع القطع بتر څه ته لګيږي نو الګه دا حذف نه پیژنم کنه را نو فاعلات دې کنه فاعلات چې بریګه ز حذف وکما نو فاعله بشي سبشي او قطع نه پیژنم دوت دی مجموع اخرنه ساکن حذف کول او متحرک ساکن کول ما قبل متحرک ساکن کول دوت دی مجموع اخرنه ساکن حذف کول او متحرک ساکن کول د فاعلان بس جوړ شي فاعل سبا جوړ شي فاعل نو دا تفعیل به مال راځي فاعل سبا راځي فاعل پوه شو بنه منه اب تر څه ته ویل کېږي حذف مال قطع پوه شو بنه او چې محذوفه مقبونه نو د دې هغه دوه قسم ضربونه راځي څو قسم ضربونه یو ده محذوفه مقبونه مثال محذوف مقبون نه پیژنم کنه یاره لکه دا سبب خفیف حذف کولو او بیا نو د فاعلات نو بس جوړ شي فاعله سبب جوړ شي فاعله او دویم نمبر ضرب چلن دا ده ابتر خدغه مخ وې شو حذف مال قطع د فاعلات نو بس جوړ شي فاعل پوه شو به معنی نو ګوره دا عروض درې قسمه عروض لري صحیحه محذوفه مقبونه او شپږ قسمه ضربونه لري 1 2 3 4 5 6 پرې باندې پوه شوي اوس ګوره لاولنې قسم چې اوس موږ تشریح کوو نو لاولنې به دي فاعلات فاعلات ضرب هم او عروض هم صحیح دي او ضرب هم صحیح دي کنه پوه شو باندې دویم چې موږ وایو نه فاعلات فاعله به وایو پوه شو او دویمه د بلا فاعلات اوس تاسو کتاب ته ګورئ
په کتاب کې په خپل منطقي کوي الثاني المدید ویل دو الثاني المدید ویل دو خالد دویمه او اجزاؤه الثاني المدید دویم چې نه دا مدید دی یعنی دویم دویم بحر څه دی مدید دی او اجزاؤه اجزاء له فاعلات فاعل 4 مرات سو پیری براغلی څلور پیری او مجذوبه وجوبا واعارضه 3 مجزونه به جنما چې مکمل د فعل به حذف شي اعارض به سو قسمه واضربه 6 شپږ به سوي لکه الاولى صحيحه اولنه عروض ده صحیح نه به جنما الى هر قسم ضعافات او عللنا باقي او وضربها مثلها او ضرب د دې په شان دي وبيته بيت تقول وسو واستقدير نو تقدير د دې څنګه کوم زو مالو طریقه نه راځي یا لبکرین دا بس شي یا لبکرین ګورا ما ته ګوره ما ته سوتا ویګره چلې پدینه بس اوس ګوره دا درې سوزونه راو بس مې فاعلات کنه نو زبردست د کم ځای نه د کم ځای پورې مې فاعلات چې باندې جوړ شي یا بس شي یا فا او لبک علا او رین نو یا لبکرین چې زګوره پدای کړي کا مکنه پر قط وروزی کې نو دې څه بلګم یا لبکرین فاعلات پوښوي انشروا بس شي فاعل انشروا فاعل او لكليبن لكليبن صحیح شو لا نو ګوره دا مکمله تفعیله په ګرانه لا یا لبکرین انشروا لي كليبن او وسبل تفعیله یا لبکرین وایا یا لبکرین څه چو یا لبکرین أين أي فاعل أو نل فرار نل فرار ده بس شيء فاعلات واجوي نو دې څنګه فاعلات فاعلات يا لبكر انشروا لي كليبا يا لبكر أين الفرار واجوي دویمه تفعیله دویمه قسم الثاني محذوفه دویم نمبر څه شری محذوف ته سره محذوف څه ته وای او اضربها 3 او دریږي سو قسمه تفعیلی دي درې او څه شری الاول مقصور واضربها 3 درې قسمه ضروب لري الاول مقصور اولنه ضرب يسوي نو ګوره دا دغه به محذوفي دا عروض به محذوفي او ضرب به محذوفي عروض به محذوفي او ضرب به صحیح نو دریبا کومه تفعیله به جوړیږي لکه فاعلات ادله موږ لیکل فاعلات سبا جوړیږي فاعلات نو دغه به محذوف به فاعلای او دې خپل لاندې هم فاعلای پوه شو به معنی مقصور دي ته وای کنه چې په دې کې سبب خفيف حذف شوی کنه نو بفاعلات نو بساذف شي فاعله او دلته کې لاندې هم فاعلای دا مقصور دی مقصور څه ته ویل کېږي چې په اخر کې سبب خفيف نه نون حذف شوی او بیا ساکن نو فاعلات بشي دا دویم نمبر محذوف دی دویم نمبر د دې په مثال باندې نو فاعلات به د الاوله تفعیله او ختمیږي په فاعله باندې او دویمه تفعیله او ختمیږي په څه باندې لکه تاسو دغه ته وګورئ تقدیدا لا يغرن امرأ عيشه كل عيش صائر للزوال نو ګورا لا يغرن فاعلات بیا فاعلون جوړوم کنه نو نمرأ فاعل او عيشه دا څه شو عيش شو فا او شهو علون علا یا علون یو شری نمنګ ویلو دی خو چې دا دی خو دا محذوفه ده کنه نو لا فاعله او معول له فاعل ده صدا معول له فاعل او فاعل یو شری ویلو
لا يغرن فاعلات نمرأ فاعل أو عيشه فاعل فاعل ولي عيشه فاعلان يا هي عيشه عي دا فاشو او شوهو دا شو عيلون شو عيلون فاعل عيشه فاشو راكاګه با بیا كل عيش نورما كل عيش فاعلات صائر للزوال للزوال فاعلات للزوال تشو لزوال فاعلات پوښو به معنی لزوال تشو فاعلات الګه پوښو به معنی الثاني مثلها دویم نمبر په مثال لري باندې مثال نه پیژنم کنه یاره چې لکه ضرب هم معذوفي او دغه هم معذوفي عروض هم معذوفي نو دغه لپاره بیت څنګه ده اعلموا اني لكم حافظ شاهدا ما كنت او غائبا اعلموا ان سششو نورما نيلكم فاعل او حافظ سشو فاعل ورے فاعل وزن ہے کنا فاعل بیا خدا شاهدا نہ کنا شاهدا ما معنی پکڑ کے شاهدا ما نو بما معنی بیا كنت او فاعل غائبا نو ګور دا فاعل نه کنه دی خو ګورئ فاعل نه کنه فاعل او فاعل یو شی دی فاعل او فاعل نشوي پوها شوي دا چل جی زکو بس بیا مزه کوي دریم الثالث ابتر نو ابتر نه پیژنم ما کما ته ابتر ویل لري څه ته ویل کیږي حذف مال قطع نو حذف چې وکړو نو څه به جوړ شي فاعل به جوړ شي او چې بیا به قطع وکړو نو څه به جوړ شي فاعل نو ګوره دې په اخر کې به فاعل لږه دغه کوا انما الزلقاء ياقوتة اخرجت من كيس دهقاني انما الزل فاعلات او فاء يا فاعل قوتة فاعل هغه کنه فاعل نه معذوفه ده معذوفه فاعل وصلان دې ضرب تر دا اوس به دا جوړم دا ابتر به جوړم وای ورا اخرجت من كيس ده قاني فاعل يا فاعل پوښوي به نه فاعل یا فاعل نشوي پوا الثالثه معذوفه دا عروض دریم نمبر قسم څه شری محذوفه مخبونه محذوفه مخبونه ولې دوکنه ولا ضربان او د دې کې څو قسمه ضربونه راځي ناورما دوه قسمه ضربونه راځي وبيته بيت داره للفتى عقل يعيش به حيث تهدي ساقه قدمه للفتى عقل فاعلات للفتى عقل شو لنيعي فاعل شبه دا وګورئ هغه دغه ما جوړ کړه ده معذوفه مقبونه څه شه ده اول دا وګوره لپاسه فاعل نو شبه دا بس څه شو فاعل واښو به معنی شبه څه شو فاعل وسرا شلاله حيث تهدي فاعلات ساقه فاعل قدمه فاعل نو لا ګوره فاعل دې کنه ده معذوفه مقبونه الی دا معذوفه مقبونه ده معذوفه مقبونه فاعلون او فاعلا یو شی ده کنه لکه پوه شو به معنی اوس بل وای والثاني ابتر دغه یو ټکه وای کنه سبق پورا کړه په پورچ ملي کړه په دې کې بس نه کار باندې ختم وای والثاني ابتر او دویم ابتر دې خو ور دي چې ده چې دا به بدلی نو ګوره ضرب به د عروض به د سره دي فاعلون عروض به سره دي فاعلون او ضرب به راځي فاعل ګوره ربنا لنبت ارمقها تقزم الهندي والعارى ربنا بت ار مقها
مقها ګوره مقها وګوره فاعل پوه شوي تقزم الهن ديول غارا غارا وګوره غارا فاعل یا فاعل یا سو فاعل یره کپو نه شو به معنی ها گزاره وکړه ورا په بحر ویم نمبر بحر دی بحر مدید د بحر مدید کې درې اجزا کم دي فاعلات خلاصې د ګورا د بحر مدید کې دوه تفعیلی دي فاعلات دا فاعلات پکې سلور پیری راغلي خدا موجود وجوبا مطلب دا دی چې یو تفعیل با په دوانو ځګونو کې حذف وي نو دا با لولنی کې هم دري او په دویم کې با هم دري پوه شئ بیا موږ دا خبر وکړه چې په دې کې یو درې قسمه عروض راځي او شپږ قسمه ضربونه راځي درې قسمه عروض راځي شپږ قسمه نو لاولنی قسم د عروض چې دا صحیحه ده دویم محذوفه ده دریم محذوفه مقبونه ده ٹھیک شو لا مسیحه دي ته وایي چې پای کې هیڅ قسم ضیافات نه راغلي محذوفه چې په اخره کې سبب خفیف وضع شوی لکه د فاعلات نفاعلا شو پوه شئ دریم نمبر محذوفه مقبونه مفاعلات فاعلات چې سبب خفیف غاضب شي او بیا چې به خبر وکړي شي دویم ساکن حذف شي نو د فاعلات نه وجود شي فاعله چې محول له فاعلون ده پوه شئ بیا موږ وی چې د هر یو بیا ضربونه راځي نو چې عروض صحیح وي نو د دې سره یو قسم ضرب راځي هغه صحیح وي پوه شئ نو یو دا شو بیا چې عروض محذوف وي د دې سره درې قسم ضربونه راځي یو مقصور بل محذوف بل ابتر او چې محذوف مقبون وي نو د دې سره محذوف مقبون هم راتلی شي او ابتر هم راتلی شي پوه شئ سره د خلاصینا سره د تقتینا ان شاء الله ثواب اورم دی